الرحمن الرحیم. الکینز په حواله سره باندې موږ د الکین سټرکچر، کیمیکل پراپرټیز او پریپریشن ډیسکس کوو. چونکه الکین کې زموږ سره کم سے کم یو کاربن ډبل بانډ موجود دی، پای بانډ پریزنټ دی. د پای بانډ د پریزنس د وجه نه ایډیشن ریاکشنز پاسیبلی دی، وجه نه دته ویل کېږي انسچوریټډ هایدروکاربنز. او فارموله دوست معلومه ده CnH2n، چې کله زموږ سره یو ډبل بانډ دی زموږ سره فارموله CnH2n ده. د فرست ممبر 2 کاربن نه جوړي، n ویلیو شروع کېږي د 2 نه 2 3 4 5 and so on. او د الکین په نوم نیمینګ سره هم د دې نیمینګ ریلیټډ دی از سټیم نیم نامنکلیچر باندې الریډي لیکچر شوی دی. نو فرست ممبر از ایثین، پروپین، بیوټین، فینټین، هیکزین and so on. چونکه هومولاک سیریز دی نو د any two members ترمنځ به تاسو یو کاربن 2 هایدروجن ډیفرنس ساتئ. دې سټرکچر فارمولا په موږ مختلف فارمز کې شو کولای شو. کله وی سټرکچر موږ شو کو او موږ اگزامپل واخلو. سپوز بیوټین، د بیوټین مالیکولر فارمولا تاسو مخه تر C4H8 ته اور دې کومه سټرکچر فارمولا شو کو. سپوز دا زموږ سره بیوټین دی او ان بیوټین دی، سټریټ فارم کې کاربن موجود دی 1 2 3 and 4 مختلف ایسومرز کې دي شي. ځکه یو سنگل کامن ایسومر کنسیډر کوم. this is one butene position 1 باندې ډبل بانډ دی. remaining are hydrogen. carbon valency 4 ده، د 4 نه زیات بانډ نشي جوړولای. دیو جنا فرست کاربن سره 2 هایدروجن، د سیکنډ سره چونکی 3 بانډز یو هایدروجن او د لاست سره 3 هایدروجنز. دې سټرکچر ته مونږه لیوی سټرکچر وایو. بل دا سټرکچر کومه کنډنس فارم کې شو کو نو هم شو کولای شو. لکه this is CH2 and this is double bond, this is CH, the next is CH2 and this is CH3. the next شو کولو دا طریقې شو. بل د سمبالیک فارم دی چې پای کې موږ کاربن او هایدروجن زموږ سره انویزیبل وي. اور څنګه چې موږ الکینز کې شو کړیو چې الکینز کې د دې څنګه سټرکچر راځي هغه ټایپ سټرکچر د دې هم دی. These are 1 2 3 4 carbons دی. تاسو ما طریقه کار خو دلو. This is 1 2 3 and 4. دا زموږ سره شو 4 carbons. دا زموږ سره پوینټونه دي دا کاربن منشن کوي اور په منځ کې بانډز منشن کوي. اوس زموږ سره کاربن کاربن ډبل بانډ از ا پلینر جیومټری دا اور دا انګل 120 باندې وي. نو التی انګل 109 120 اور 109 دومره ډیفرنس نه لري. د دې وجنه د دې سټرکچر هم دغه فارم کې مونږ شو کو. کاربن 4 دین 1 2 3 4 کا 5 6 کاربن دا سی پسې مخکې ځای 5 6 7 8 and so on. دا زموږ سره بیوټین دی اور پوزیشن اف ډبل بانډ په فرست پوزیشن باندې زموږ سره ډبل بانډ دی. نو دا خو به تاسو پهله نمبرینګ ورکړئ چې د نمبرینګ په بنیاد باندې this is carbon number 1, this is 2 3 and this is 4. the first or the second carbon ترمنځ ډبل بانډ دی. نو دا ډبل بانډ به تاسو منشن کړئ دې ځای کې. Now this is the structure of one butene. دا ما یو بل اگزامپل واغستو 3 هیکزین حواله سره. اوس کړه دې سټرکچر همغه شو کو. نو 6 کاربنز دي. نو دا تاسو یې باندې شروع کولای شي ټاپ نه لاندې راځي یا د بر راځي. دا څه مسله نه ده. This is 1 2 3 4 5 and 6. دې کې په خیال کوئ چې تاسو سره دې پوینټونو باندې کاربنز منشن کیږي. نو چې کاربنز تعداد سیوا نشي. This is 1 2 3 4 5 and 6. This is 3 hexene. نو پہلا نمبرنگ لازم رہے چې موږ نمبرنگ دی لور کو. This is 1 2 3 4 5 and 6. پوزیشن 3 باندې ډبل بانډ دی. نو دلته به تاسو ډبل بانډ منشن کړئ د 3 او د 4 ترمنځ. This is the structure of 3 hexene. دا زموږ سره موږ ډیسکس کړه مالیکولر فارمولا او بیا د لیوی سټرکچر او د هغې په حواله سره سټرکچر فارمولا چې هغه موږ مختلف فارمز کې سټرکچرل فارمولا د دې شو کولی شو ډیورنګ د کیمیکل چینجز اور ریاکشنز. بلکې موږ د دې د 3 ډایمنشنل سټرکچر په حواله سره ډسکشن کو. نو صرف هغه کاربن چې کاربن په منځ کې ډبل بانډ دي صرف د هغې اباؤټ جیومټري کې چینج دي. باقي چې کومه کاربن سنگل بانډز دي نو هغه ایز الکین جیومټري لري، ټیټراهیډرل جیومټري. لکه دلته زموږ سره کاربن 1 2 5 and 6 دا څلورونه کاربن ټیټراهیډرل جیومټري لري. څنګه چې الکینز کې موږ ویل دا 109 انګل سره وي. بانډ لینث بانډ انګل څنګه چې الکینز کې هم اس سچ هغه شانتي دي.
لیکن د کاربن 3 او تر 4 ترمنځ ډبل بانډ دی د دې دوانو کاربن اباوټ چې کومه جیومټري ده هغه جیومټري ډیسکس کو structure of ethene two members دی دوانو ترمنځ ډبل بانډ دی د سمپلیسٹ الکین دیو جنما ایثین راوستو ایثین کی هر یو کاربن sp2 هیبریډایز دی کاربن اٹامک نمبر دی 6 1s2 2s2 2px1 2py1 and 2pz0 پہلا د کاربن په دې ځای کې ایکسایټیشن وشي د اس نه الکترون pz ته شفت شي او د هغې نه بعد مکسینګ وشي هیبریډایز اربیټال جوړ شي اس نه الکترون پروموټ شو زد امټي اربیټال ته دا څلور ویلنس اربیټالز دي د ویلنس شیل سیکنډ شیل ویلنس شیل دی او دې کې دا څلور هاف فیلډ اربیټال دي چې کله دا یو اس د 2 پی سره مکس شي او یو پی ان هایبریډ پاتې شي نو دې ته موږ وایو sp2 هیبریډایزیشن نو درې زموږ سره سیم انرژي اور سیم شیپ والا اربیټال دي دیز ار هایبریډ اربیټال او یو اربیټال ان هایبریډ پاتې شو دیز 3 هایبریډ اربیټالز دا په یو پلین باندې په 120 انګل سره موجود وي اور دا ان هایبریډ اربیټال دغه پلین ته پرپینډیکولر وي کاربن اباوټ دا درې چې کوم ما ریډ فارم کې شو کړی دي دیز ار sp2 اربیټالز اور په 120 انګل سره دی Na2sp2 ترمنځ 120 انګل دی and lie on one plane اوس دا درې وړه په یو پلین باندې sp2 ترمنځ دغه انګل دی اور ان هایبریډ اربیټال دی پلین ته پرپینډیکولر دی these are 3 sp2 درې وړه هاف فیلډ دي اور ان هایبریډ اربیټال دی پلین ته پرپینډیکولر دی دغه هم هاف فیلډ دی د ایثین په سټرکچر کې 2 کاربنز sp2 sp2 اورلیپ په ذریعہ باندې اورلیپ کړی دی سیګما باند جوړ کړی دی ریمیننګ 2 sp2 دا د هایدروجن د اس سره ملاو دي دا زموږ سره ټول سیګما بانډز دي لینیر اورلیپ شوی دی c2h4 دا دوه کاربن او څلور ونه هایدروجن ټول په یو پلین باندې دي چې کوم ان هایبریډ اربیټال د هر یو کاربن سره دی هغه د پلین ته پرپینډیکولر دی یو لوب اباو د پلین دی بل لوب بیلو د پلین دی دا ان هایبریډ اربیټال سائیډ وائز ملاو شي اور پر رزلټ کی پای باند جوړ کی ادي چې کوم پای الکترون دي نو دا پای الکترون ایکسپوز دي اور اباو اور بیلو دا موجود دي دا پای الکترونز اویلیبل دي الکتروفایل ته د دې وجنه الکینز ایز ا نیوکلیوفایل اکټ کوي اوس الکینز ته چې کله الکتروفایل نږدې راشي نو دا الکتروفایل ډیپند کوي چې کوم کاربن طرف ته نږدې دی ان کیس الکتروفایل د کاربن طرف ته نږدې وي نو په دې کیس کې دا الکین پولرایز کیږي اور پولرایزیشن په کیس کې د الکترون و پوش کیږي هغه کاربن طرف ته چې کوم نیر ریلیټډ ټول دا الکتروفایل نو چونکه دا کاربن د الکتروفایل ته نږدې دی دا پای الکترون به شفت شي ټوورډز دیس کاربن او په دې سټرکچر کې به زموږ سره پولریټي کاس شي لکه دا کاربن به نیگیټیو شي پیرا په الکترون دلته پوش شوی دی and the first carbon دا کاربن به زموږ سره شي پازیټیو نو دا polarity create شو او this polarity is created by this electrophilic reagent چې کومه د کاربن ته کلوزر راغلی نو دې ته ویل کېږي electromeric effect electromeric effect د مخکې ویډیوز کې شوی دی this is the electromeric effect دې وجنه زیاتره چې کومه ریاکشن په الکینز کې کیږي نو هغه electrophilic additions reactions دي نو دا الکتروفایل د کاربن طرف ته بانډډ شي اور کاربونیم آین کریټ شي او د کاربونیم آین سره بیا بل نیوکلیوفایل ملاو شي ایډیشن ریاکشن وشي د الکین ممبر نه چې کله یو هایدروجن ریپلیس شي نو بیا د ګروپ ته الکینایل ګروپ وي لکه فرست زموږ سره ایثین دی ایثین یو هایدروجن ریپلیس شو دس از CH2 ډبل بانډ CH یو هایدروجن ریموو شو دغه په ځای باندې کاربن یو بانډ خالی شو نو دس از ایثینایل دس از پروپین دس از پروپینایل CH and this is CH2 and so on دې ته موږ الکینایل ګروپس وایو څنګه چې د الکین نه یو هایدروجن درې شي الکایلز ګروپ جوړیږي داسې الکینایل ګروپس دي ډیګري اف انسچوریشن دا ډېر امپورټنټ د سره ریلیټډ فارمولا ده اور ډیګري اف انسچوریشن د لپاره فارمولا ده N is equal to C plus 1 minus 1 by 2 into number of hydrogen atom plus minus number of nitrogen plus halogens په دې فارمولا باندې موږ معلومولای شو
डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन यानी मूंग मालूम है कि द कंपाउंड सेचुरेटेड दे या अनसेचुरेटेड दे कर n वैल्यू 0 राला इट मीन्स द कंपाउंड सेचुरेटेड दे और अदीन अलावा का n वैल्यू नॉन जीरो वैल्यू राला नो इट मीन्स द कंपाउंड्स अनसेचुरेटेड दे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन मूंग पदे सर मालूम होले शो जे एग्जांपल अखलमा सपोज ताले एग्जांपल दर क्लशे दे और द एग्जांपल ता एमसीक्यूज के वही दे सेचुरेटेड दे का अनसेचुरेटेड दे एग्जांपल दे C2H5N देव कंपाउंड है ताले दरकड़े C2H5N नदी फार्मूले तहत तकते शिदा चिदा आई सेचुरेटेड दे या अनसेचुरेटेड दे n वैल्यू तस्ता मालूम है सॉरी कार्बन दलती थी 2 कार्बन पर जेबाने 2 शो +1 -1/2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स 5 थी और नंबर ऑफ नाइट्रोजन 1 दे हेलोजन्स पर दीजे की निश्तरे नो दागा स्केप कई नो दे फार्मूले की मंगो को पुटिंग n इज इक्वल टू 2 + 1 मैथ्स रूल्स तो मालूम दी ब्रैकेट पहला ख़त्म की 5 - 1 4 ब्रैकेट ने बाद दिया डिवीजन 2 + 1 माइनस दिस इन 2 राजी एंड दिस इज 3 - 2 = 1 इट मीन n वैल्यू नॉन जीरो वाला दा कंपाउंड जमुंग सरा अनसेचुरेटेड कंपाउंड दे नो स्ट्रक्चर हम तमाम राकवले शे दे कंपाउंड C2H5N दे नो कार्बन 2 दी और यो वर्सर नाइट्रोजन दे और हाइड्रोजन्स दे सर अबिया मेंशन कई नो हाइड्रोजन्स यो वैल्यू 1 राला इट मीन्स 1 पाई बॉन्ड मौजूद दे नो दिस पाई बॉन्ड मे बी बिटवीन कार्बन नाइट्रोजन और इट्स मे बी कार्बन कार्बन बॉन्ड सपोज का दाश हो कमा नो दिस इज CH2 दिस इज CH एंड दिस इज NH2 यो पॉसिबिलिटीज अमंग सर अदे कंपाउंड राला और अनदर पॉसिबिलिटी दाम के देशी जे दिस इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH एंड दिस इज डबल बॉन्ड NH नो दद्वाना कंपाउंड्स पॉसिबली खुदवाना अनसेचुरेटेड दी जकची पाई बॉन्ड्स पदी की मौजूद थी कर n वैल्यू 1 राशि नो दा रिप्रेजेंट कई 1 पाई बॉन्ड या दा 1 रिंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कई साइक्लिक रिंग फॉर्म की दी दा कार्बन कदा n वैल्यूज हम सरा 2 राशि इट मीन या 1 पाई बॉन्ड प्लस 1 रिंग दे क्लोज्ड फॉर्म दे और पर क्लोज्ड फॉर्म की दन्ना यो पाई बॉन्ड दे और या दा जमुंग सरा दी 2 पाई बॉन्ड्स देम पॉसिबिलिटी या वैल्यू 2 राशि इट मीन्स अ ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हम शो कई दा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हम शो कई 2 कार्बन डबल बॉन्ड शो कई ची कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सीधी दा द्वदी या दा शो कई ची कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड यौ दे या यो पाई बॉन्ड एंड 1 रिंग इन अलावा n वैल्यू 4 की देशी वगैरह